ما چې تاسو ته جنت نشتا د ثوابه یو سړی ما ته راغلی ما ته مناسب ته د جنتونو منتونو خبرې کې جنت مې ویل مات کو ټوکړې ټوکړې مې نشته او دوزخ مې ویل مات کو زئی ویل آزاد ګرځي نه جنت شته او نه دوزخ لیوانیو خیالم راغی جی وی جنت مې مات کړو او دوزخ مې مات کړو هیڅ نشته زما عزیزانو خبره وره جنت بے ضمیره قوم له خدای نه ورکړي زمونږ ایمان په کباب او روټۍ خرڅېږي که نه تاسو ټول ووایئ زمونږ ایمان په تورو چایو خرڅېږي که نه زمونږ ایمان د سود د زکات په پیسو مولانا خبرې تاسو اورېدې دا دوی چې کوم سود زکات پیښه دی زکات نامه یې پیښې دا 7.5% چې کوم سود لګي هغې نه 2% کټ کېږي او 5% بیا مالک ته ملاویږي نو د اصل مال نه چې کټوتی ونشي نو زکات نه کېږي بیا دا چونکې خالص سود دی او نامه دې پې د زکات ایښې ده تاسو په ایمان ووایئ یو افسر مانه تپوس کوي جی دا زکات نه دی مالته رښتیا ووایه چې په خرې درته بنارسی واچوم او کالي ور واچوم نو ورته به ناوې ووایې خرې ته وی نه مال کوی خو درته راولم چې نکاح کم درته وی که وی جی خره څنګه وکم مال خدای راستی دا خرې بیا هم پاکې دي زمونږ دا ښځې د خرو نه هم زیات دی خوا وګورئ خفه نه شئ لیډا بار ولاړي او لیډا یې دننه درزي له ناپ ورکوي او سیرت النبی والے سیرت دے جلسے منانے والے جلوسا والے اغبم پک روان یی چې تبار ولاړې او خزه دې دننه درزي له ناپ ورکوي او بیا د پرتوګ ناپ چې ورکوي نن د ټیټ جامو فیشن دی پرتوګ به ټیټ او کمیس به ارتی خفه نه شئ کابلی نه بار ګرځېدو والاو ښځې که دې دی کې کمیس تنګ کي خو میړه یې شته که نه ځان ورته جوړی را جوړی د دې هلکانو میړه څوک دی شرمېدلو تا دې ځای کې چاله کمیس تنګ کړی دی سبا به پکې روانې نعره پیر یا دستگیر یو شل ځله یا دستگیر مونږ سوځولو دپاره دغه وګورئ دا هغه چل دی موسی علیه السلام ته یو ښځه سړي راونیوه د لاس نه وی موسی که دې ښځې نه مې منې کې خو تا نه منم او که دې نه مې نه منې کې نو تا منم هغه ورته ویل دې نه به دې اول منې کوم وی بیا زه ستا پیغمبري اړو نه منم نو مونږ چې دوی وګوري نو دوی وایي چې یا غوث یا غوث اسی بھی کیا نہیں یا غوث چلو ٹھیک ہو گیا دل خوش رہی یا غوث یا غوث یا غوث نو تا اسی منیا کہ غوث دا علم پڑھ کے تے پڑھانے پڑھ کے تے تبلیغ کرنے پڑھ کے تے ظالمہ دے گریوانہ وچ ہاتھ ڈال کے غوث تو اسی من تسی من دے ہو شیخ عبد القادر جیلانی چپ شیخ عبد القادر جیلانی مونگ منو دولس کالو ڈوبا بیڑا رئیستی وا اکما بیڑا ہوا
تاسو چې کېنئ او بے ضمیره قومه تاسو چې کېنئ وای دا مولیان بیړۍ نه مني بیړۍ ولې نه مني بیړه دې غرقه شه ولې نه مني بیړۍ وای دا مولیان د غوث پاک بیړۍ نه مني والله شیخ عبدالقادر جیلانی علم پسې تللی 12 کاله پس چې کلی ته راغی د اسلام بیړۍ په کلی کې ډوبه شوې وه 12 کاله پسې ډوبه شوې بیړۍ د اسلام بیا راوځي د اسلام بیړۍ راایستې وه بدبخته شیخ عبدالقادر جیلانی قافله کې روان دی علم پسې په قافله ډاکه پرېوته دل راله بچیا تا سره خو څه نشته وې دې ګریوان کې راته مور څه شی تړلی چې پرانیستو مور ورته اشرفی ګنډلې وې بچیا تا ولې ونوې چې ما سره څه نشته وې زه چې د کوره راتلم نو مور مې راته وی چې بچیا دروغ مه وایه نو که مې ویلی وای چې څه نشته نو بیا به د مور په وصیت عمل نه کېده شیخ عبدالقادر جیلانی خو دا هستی وه قرآن راشئ وګورئ چې د شیخ عبدالقادر جیلانی په عمل به زه خلاصېږم او که نه په دې خبره پوهېږئ قرآن وګورئ که نه زه د دغه پېښور یم بالا ماڼۍ کې اوسېږم ایمان لري او زما په څه خبره دی اعتراض و دا تا سره جفت اوسېږم راشه چې خبرې وکړو رضا قرآن دے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي دا یو ټوله لها ما کسبت دوی د پاره به د دوی عمل کارآمد وي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی کارآمد وي چې کوم تاسو کړی ولا تسألون عما كانوا يعملون داغی دا اعمالو تپوس بتاسو نه کیږي اغي د پاره داغی عملو او تاسو د پاره تاسو انبیاء اولیاء علماء صدیقین صلحاء دا رهبران دي دا د خدای لاره سړی تخی ایصال للمطلوب دا د دوی کار نه دی دا د خدای کار په دې خبره پوهیږئ یو اراءة الطریق دی لار خودل سړی ته یو ایصال للمطلوب دی منزل مقصود ته رسول انبیاء او علماء او صلحاء اراءة الطریق کولی شي چې سړی ته لار وښیي چې دا لار خدای ته تللی ده باقی ایصال للمطلوب چې دی دا د دوی کار نه دی دا د خدای کار دی تاسو پوهیږئ په خبره زما عزیزانو ما عرض کولو چې هغه د مکې سړی زړه تخمخ کیږي چې زه به د خپل خدای د کعبې بدل څنګه عالم بدل به څنګه چې ورغه او دسماته پکې وکړ څوکیداران را راپورټ شو ابراها گورنر تا چې صاحب استا په کعبه کې خو چا دسي چل کړي دي صاحب انټيليجنس سی ای ډی دایره وغوښته وې سړی غواړم سی ای ډی زمونږ د جلسې ته هم ډېره ناستئ چې څه خطره خو نشته هېڅ نشته
هیڅ نشته. خیر خیریت والکان ایو ته مې وی چې که زه داسې ګډه وډه خبره هم کړم، خدای بنده زه خو ستا غم جاړم. که وړو پسې شم، که چینو پسې شم، که سبزی پسې شم، خو تاسو د خدای سپېرئ، خدای دې ورک کا، ستاسو غم جاړم. زه خو ملا یم، زه خو چې د چا کور روان شي زما کور آباد شي، تا کور کې مړی وشي زما کور کې واده جوړ شي. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ټول روسیانو پاغه پټو کې متیازي کړی دي چې کوم پټو کې دا پیاز شوی، د کابل نه خورو او د هندوستان هم نه خورو. دا ټول هندوان چې دي د پنجاب سایډ کې دا لنګ په شار اواړي او غل پکې کوي، دا پیاز خو موږ نه خورو. دیکھو وګورئ خپل پیاز هم څه کړو، موږ خپل غواړو. څه شو چا یوړ هم په بډو ووال، وای ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو، ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو، د بے وفا اشنا په بډ آخر پیاز خطو. خپل پیاز څه شو دا چل دانو په دې تاسو کمقل یې پوهېږئ نه. چل داو چې د کشوې وه په تاریخ کې نه وه ګرانه شوې، هلته ډالډا 3 روپۍ کیلو ګرانه کړه، خلق وبونګېده چې وای دا ولې، وای دا ولې. هلته یې پیاز در باندې شاټېج راوستو چې ستا رخ واوړي د ډالډې نه. تاسو خو پوهېږئ نه، د غوړو نه دې رخ واوړي چې په پیازو ویره اخته شي. او بدبختو پیاز څه کوئ؟ پیاز څه شی دی؟ ما ورته ووی چې واورئ په خدای قسم نم په پاکستان کې پیاز پکار دی، نم په پاکستان کې ډالډې پکار دی، که پاکستان کې هم پکار دی نو د محمد رسول الله قانون هم پکار. والله کنه پاکستان په سړک و آباد غواړم، نه په بلډینګونو آباد غواړم، که پاکستان آباد غواړم نو د محمد رسول الله په قانون آباد غواړم. و عزیزانو پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ جایگیر دی، زمونږ پلار او نیکه او غور نیکه او پیړۍ پکې خښې دي. زه د پلار او د نیکم د ملک غدار نشم کېدی. د پلار او د نیکم ملک غدار څوک نه کېږي، نه په پاکستان کې د ملک غداران شته. که د ملک غداران دي هغه څوک دي چې چا د پاکستان بیړه تباه کړه، چا د پاکستان بنیاد وویسته. پرونه د روټۍ درک نه لګېده، نن یې په یونیورسټۍ کې په 50 او 45 لاک بنګلې اغوستې. پرونه خر نه نن په بینز موټر کې ګرځي، پرونه خر نه نن 83 او 82 او 81 کروڑوں کی ګرځي. پاکستان خودوی تباہ. دیکھو وګورئ مار چاغا سی آئی ڈی او انٹیلیجنس والا راوغوښته چې سړی پیدا کړي.
سړی پیدا کړ سړی ورپسې ګرځېده 2 ورځو کې سړی بوټ راوویست چې راویسته ابرهه ورته ووی چې په دې مې پوه کا دلاخی کله دي چوپ عرض داو سړی راوویستو ابرهه ته پیش کړو چې دا کار دی ولې کړی دی آدم مکی سړی ورته وی ابرهه ته چې خبره واوره په دې کمره باندې تا د کعبې نامه ایښې وه هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړه کړي ما دا معلوموله چې په دې کمره چې تا د کعبې نامه ایښې ده نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي ما ستا د کعبې بزرګي معلوموله والله ابرهه د کعبې نامه ته لرې که ما پکې ډکې متیازې کولې په ما څه ونه شو ابرهه ورته څه وویل ورته مکي زما دې په خدای قسم وي چې تر هغې په آرام کې ننم چې تر څو مې ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه وي اتیانو فوج تیار کړ د یمن نه را روان شو مکې ته راغی 3 میله فاصله باندې ډیره والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حملې دپاره د عبدالمطلب اوښان ونیوه د ابرهه فوجیانو چې اوښان یې ونیوه عبدالمطلب ورغی وی صاحب ستا فوجیانو زما اوښان نیولي دي ورته او عبدالمطلبه زه کعبې ورانولو ته راغلم د هغې تپوس نه کوي او د اوښانو تپوس کوي عبدالمطلب ورته وی چې ابرهه د کوم شي مالک چې زه یم د هغې تپوس له زه راغلی او چې د کوم شي مالک خدای دی خدای پوهېږه او تپوس یې پوهېږه د کعبې د تپوس ضرورت ما ته نشته د هغې تپوس په خدای کوي خدای پوهېږه او کار یې زما عزیزان ابرهه اتیان مخکې فوج ورپسې څوک نشته چې د کعبې بدل والي څوک یو څو خادمان د کعبې دي د بادشاہ د فوج په مخ کې څه غږ کولی هېڅوک نو چې هېڅوک پاتې نشي د دین حقه د بیان او د هغې د بدل اغستو دپاره نو الله بیا بل کار کوي په دې مونږه چرته غاویره نه شو چې زه ملایمه دا دین ما را ټینګ کړی دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې موقوفم دین نو چا وفات شو هغه کار چې کوم رسول کولو هغه کار بیا الله د ابوبکر ناغست هغه کار چې کوم ابوبکر کولو بیا الله د عمر ناغستو بیا د عثمان ناغستو بیا د علی ناغستو د خدای دین په چا پورې موقوف نه زه مړ شم بل به پیدا شي بل مړ شي بل به پیدا شي بل مړ شي بل به پیدا شي مفتی محمود مړ شو فضل رحمان خدای پیدا تاسو پوه شئ عرض مې دا و چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه وي یو لاړ شي بل به راځي بل راشي بل به راځي یو ملا خو دوی به مړ کړی
استاسو ګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دی څه مولیان خدا سیم دي که نه غریبان چې کمزوري دي پیسو ته نشي ټینګېدی 10,000 روپۍ مدرسې ته چې وروړی هغه لاس اوچت کي یا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا ته ډېر ډېر غټ غټ کې ښځې لی خیر کې لوڼې ښې مستې کې چې په دې سرک داسې غورمشتې کوي دا مونږ ورته دعا کوو دغه ښځو ته مونږ بیبیانې وایو دا چې کومې بربنډې ګرځي دا بیبیانې دي بیبیانې بیبیانې چې دي چا به چې جاز نم ستر کولو هغه لاړې جاز به وکتو کوټې ته به منډه کا چې هسې نه دي کې سړی راته لاندې ونه ګوري سړی ونه اوس خو رزله د زمانې شریفان دي او شریفان د زمانې رزیلان زاغال کې لاسته په سر د سر وي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغال کې لاسته په سر د سر وي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې لاسته په سر د سر وي په پاکستان کې د خسکی دولت د برکت نن هر سړی نواب دی هر سړی شریف دی هر سړی معزز دی زمون پالاقه کې یو معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې ښځې ته وړل او د کوکینو پان به چې ور واچولو بیا به یو نری غوندې لوګی د بلې بلا ورته واچولو سر یې تې غوس کړی و باجه به یې راواغسته ټوله شپه به د باجه غږوله او ښځه به ورته ګډېدله چې څه وخت کې خدای رونیو نو ماله راغی مولانا صاحب دعا کوه ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباه و برباد خدای دې بیړه غرق کړ تاسو وایئ چې انسانیت دعا کردس دعا تا کدھر انسان دے بچے واسطے آدمی کر دے نا انسان دا پتر ہوئے تو دعا کری وہ انسان دا بچہ نہیں وہ انسان نہیں قرآن دیکھو بدبخت قوم اور دا خدای نہ لرے او باغی قوم قرآن گورے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی قرآن گورے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن گورے ولا یبدین زینتهن قرآن گورے ولا یبدین زینتهن وقرنا فی بیوتکن قرآن گورے او بدبخت خزبا آوازم عورت تے آواز خزبا پکور کم پا زور زور نگرزی چه د پانو آوازی د دیوال نا اخوا پرده سڑے والی نن زاغان کې لاسته په سر د سر وي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي
رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي. نن موږ دغه زمانہ کې پاتې د سنیانو دا حال چې عشق رسول په جنډیانو او په بلپونو کې راومټ. دی خوا وګوره، زه دا شانواز نوم دی، زه درته وایم چې شانواز تابعدار ای، خادم ای، بدویا ککړ ای، غلام. مونږ خار کې داسې کوو که نه؟ خادم، غلام، تابعدار، بدویا ککړ ای، منو کو ساکنه. دی خوا وګوره، زه درته دا یم. دی ما ته وایي چې الله ذرا بمبے جی پانی تلیانا زورتے جی پانی نہیں لیا سکنا اور خادم بھائی تابعدار غلام. علیہ روپیہ لے لو 12,000 گنڈیریاں تلیانا وہ بھی نہیں لیا سکنا. بتاؤ